زما عزتمندو څنګه تاسو ته پته ده چې میاشت د رمضان المبارک دا شروع ده او په دغه رمضان المبارک په اخیرنۍ عشره کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عادت ده چې اخیرنۍ عشره کې به رسول الله مبارک اعتکاف کوي او رسول الله مبارک څومره چې مدني زندگی و نبی علیه الصلاة والسلام اعتکاف داندې فریخي حتی در دې چې رسول الله مبارک دنیا نه سفر دا کړی تشریف وړی دی د رسول الله مبارک د سفر نه وروسته بیا ازواج مطهرات هغوی به چې کوم دی بیا اعتکاف دا کوو په کوم کال چې رسول الله مبارک وفات کېده او سفر دنیا نه کوو نو په هغه کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شل ورځې اعتکاف دا وکړو دا یو سنت مؤکد علی الکفایه عمل دی نو ډیر زیات اجر او ثواب الله تبارک وتعالى فاعتکاف باندې د خپل بنده ته ورکي محترمو چې موږ تاسو کوشش وکړو نارینوي زنانوي د رمضان مبارک په دې اخیرنۍ عشره کې موږ تاسو اعتکاف د فارا ځان اوسګار کو او دا مسنون عمل اعتکاف موږ تاسو وکړو ترسو چې دا اجر او ثواب نه موږ تاسو برخمن شو دا یو موقع الله تبارک وتعالى را کړی دا او دا د زندگی اخیرنۍ رمضان وګڼو او په دې اخیرنۍ عشره کې د الله رب کریم عبادت او بندګي وکړو ځکه رمضان دا په دریو عشرو باندې تقسیم شوی دی اوله عشره رحمت دی دویمه عشره مغفرت دی او اخیرنۍ عشره د عتق من النار عشره ده چې موږ تاسو په دې عشره کې د الله رب کریم بندګي عبادت وکړو که موږ تاسو اعتکاف ته کیننو نو موږ تاسو به هغه شان عبادت ونکو څنګه چې د اخیرنۍ عشرې د عبادت حق دی موږ تاسو شو ادا کولی د هغې دپاره بهترینه طریقه اعتکاف دی چې موږ تاسو وکړو تر څو چې موږ تاسو الله رب کریم د هغې اجر او ثواب نه مستفید دا وګرځئ ډېر لوی اجر او ثواب عزتمندو په دې کې دی یو خو د الله رب کریم کور وي انسان د الله تبارک وتعالى په کور کې ډېر شي او دا الله رب کریم ته د نزدېکت ذریعه ده حدیث قدسی الله تبارک وتعالى فرمایي څوک چې ما ته یو لیش را نږدې کېږي زه ورته دوه لیش ته ور نږدې کېږم څوک چې ما ته دوه لیش را نږدې کېږي زه ورته یو لاس ور نږدې کېږم او څوک چې ما طرف ته روغ غوندې را روان شي الله رب کریم فرمایي زه په منډه ورځم یعنې زما رحمت دې انسان ته ورسېږي که غواړو عزتمندو د الله رب کریم رحمتونه خیر او عافیتونه انوارات موږ او تاسو حاصل کو د الله رب کریم په دغه کور کې موږ او تاسو د الله تبارک وتعالى ملمانه خپل ځانونه را جوړ کړو روایت کې راځي چې یو ورځ اعتکاف دا وکړي یو ورځ اعتکاف الله رب کریم بر دغه انسان او د جهنم ترمنځ درې خندقونه د حیل کې دا به جوړ کړي یو خندق دا به ټول جهان عمروي نو د یوې ورځې په اعتکاف باندې درې خندقونه دا به الله تبارک وتعالى د انسان او د جهنم ترمنځ د حیل کې دا به جوړ کړي یو سړی د اخرنۍ عشره دا مسنون اعتکاف دا وکړي چې لس ورځې دی دېرش خندقونه به الله تبارک وتعالى د انسان او د جهنم ترمنځ حایل کې دا به جوړ کړي دومره به الله تبارک وتعالى د جهنم نه دا انسان لرې دا وساتي د جهنم نه د نجات او د خلاصیم یو اسانه عمل دی یو بهترین نسخه د عزتمندو بل حدیث مبارک راځي علامه شعرانی رحمت الله علیه په کشف الغمه کې د رسول الله مبارک ارشاد نقل کړی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان المبارک اخیرنۍ عشره کې اعتکاف دا وکړه چې دا مسنون اعتکاف دی وکړو رسول الله مبارک فرمایي د رمضان المبارک د اخیرنۍ عشرې اعتکاف كحجتين وعمرتين رسول الله مبارک د جبه مبارک الفاظ دادي كحجتين وعمرتين د دې عوض او بدله د دو حجونو او د دو عمرو برابر ده عزتمندو حج باندې عمرې باندې
ډیر زیات وخت هم لګیږي، ډیر زیاتې پیسې هم لګیږي، لیکن الله رب کریم د مسنون اعتکاف وجه باندې د 2 حجونو او د 2 عمرو برابر اجر او ثواب دی انسان ته دا ورکوي. بل روایت کې راځي رسول الله مبارک فرمایي یو سړی په داسې جماعت کې چې په هغې کې 5 وخته با جماعت مونځ د ادا کېږي، جمع مونځ دا کېږي، دا انسان تر ماښام نه تر ماخوستنه پورې اعتکاف دا وکړي چې دا ذکر اذکار کوي، د قرآن کریم تلاوت کوي، مونځ کوي، عبث خبرې نه کوي، لهو لعب کې ځان نه مشغوله کوي، نه مصروفه کوي، دی انسان ته الله تبارک وتعالی په جنت کې یو بهترین محل او کور دا عطا کې او دا به ورته ورکړي. نو عزتمندو که دې اجرونو ثوابونه موږ او تاسو ځان برخمن غواړو چې حصهدار پکې جوړ شو، برخمن پکې وګرځو، موږ او تاسو دا مسنون اعتکاف دا وکړو. نو په 20 روژه باندې په اتوار په ورځ باندې د مازدیګر باندې نه وروستو د ماښام د نور پرېوتو نه مخکې به موږ او تاسو مسلمانان دا مسنون اعتکاف دا شروع کېږي. څومره مسلمانان چې دي او خواهشمند وي هغوی له پکار دی چې د اجر ثواب نه خپل ځانونه دا مستفید کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.